بسم الله الرحمن الرحیم. خجی عنوان نمبر 5 نکاح المحرمی. خلق وی نکاح المحرمی او څوک وی محرمی. هلکه یو محرم دی حرامون کې، لکه ولا تقربوا الزنا، زنا حرامون کې نو د آیات محرم شو. او یو محرمی رشتہ دار او یو محرمی حرام والا. زمونږ مسله د محرم په نکاح کې ده. نو محرم نکاح کولی شي که نه؟ احناف مسلک دا دی کولی شي، شوافی وایي نشي کولی. او حضرت میمونی رضی الله تعالی عنها حدیث چې دی دا د دواړو دلیل دی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی انه تزوج میمونة وهو محرم. دا احناف مسلک دی، احرام په حالت کې ورسره نکاح کړی و. او شوافی وایي چې نه، احرام په حالت کې نکاح نه کېږي. هغو سره هم دلایل دي. نبی علیه صلات وسلام مخکې نه په احرام کې و، بیا چې نکاح کوله امر زاید راغلی و، احرام لرې شوی و که نه؟ لا احرام قایم و. په دې کې اختلاف دی. موږ حناف وایي قایم و، یعنې زړه په زړه لوبه وه. او شوافی وایي چې نه، احرام ختم شوی و، حلال شوی و. نو دا یو مشهوره مسله ده د اصول فقه. تاسو لږ متوجه شئ چې مثبت او نافي کې تعارض راځي که نه راځي، او که راځي ترجیح بچا لئ. نو راځي اول مثبت او محرم نافي وپېژنو. مثبت هغه امر ته ویلی کېږي، هغه شي ته ویلی کېږي چې امر زاید ثابتوي. او نافي هغې ته ویلی کېږي چې امر زاید نفی کوي. هغه دلیل ته ویلی کېږي چې امر زاید ثابتوي مثبت، او نافي هغه دلیل ته ویلی کېږي چې امر زاید نفی کوي. لکه دلته موږ امر زاید نفی کوو، حلالېدل. او شوافی امر زاید ثابتوي، حلال شوی و. ځکه مخکې نه احرام کې خو را روان و، کدی تعریفونه شو. بیا دې منځ کې تعارض راځي که نه راځي. نو تعارض دپاره اصل دا دی، قاعده دا ده چې دواړه متعارضین به مساوي وي. نو بعضې خلک وایي نافي مقابل د مثبت نه دی، نو تعارض نه راځي، مثبت له به ترجیح. بعضې خلک وایي راځي. نو صحیح دا ده چې اصل کې د نافي درې قسمه دي. توجه ده که نه؟ یو نافي هغې چې هغې تکیه په دلیل باندې، هسې نفي نه کوي. کله خو نفي د اصل په وجه کېږي، الاصل ابقاء ما کان علی ما کان باندې، مخکې داسې اوس به هم داسې، یعنې استصحاب الحال په وجه. او کله دا نفي چې دا باقاعده په دلیل بنا وي. څو صورت شو؟ دوه. او دریم کله خبره متردد وي چې دا نفي په دلیل بنا ده که نه په اصل استصحاب الحال باندې بنا ده. نو مجموعي طور څو صورت شو؟ درې. نو راځئ که چېرې نافي داسې و چې هغه په دلیل بنا و، نو بیا په شان د مثبت دی، بلکل هغه مساوي دی. نو هغې هم دلیل شته، د دې هم شته دی. په دې صورت کې به اوس ترجیب الصورت اختیاروو. نو د محرم د میمونې رضی الله تعالی عنها کوم حدیث چې دی، په دې کې موږ احناف نافي باندې عمل کوو، او شوافی په مثبت باندې عمل کوي. خو موږ سره په نافي باندې دلیل هم شته دی، یعنې د نفي تکیه په دلیل ده. هغه دا چې د احرام خپل هیئت او صورت دی. نو کوم صحابه چې وایي نبی علیه صلات وسلام احرام په حالت کې و، د هغه زړې وجې نه وایي، الاصل یبقاء ما کان الی ما کان نه وایي، بلکې هغو هیئت د نبی علیه السلام لیدلو چې هغه مطلب احرام یو ګرد غبار پی او وی نکاح کړی وه. نو که شاته دلیلو صرف استصحاب الحال د وجې نه خبره نه وه کړې. نو دغه صورت چې کله پیش رالی د حدیث ته میمونې رضی الله عنها کې، نو بس بهرحال معارض یې جوړ شو د مثبت. او بیا د نافي اوس چې کله تعارض رالی ترجیح به اختیارو. چې هم کتلو د نافي والا حدیث چې دی زموږ دا د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نقل دی، او هغه د زید بن الاصم نه نقل دی، یزید بن الاصم نه. او امام زهري رحمه الله فرمایي یزید بن الاصم چې دا موږ د امام عبدالله بن عباس رضی الله عنه سره نشو برابرولی. هغه بندجي سړی دی، بوال علی الساق،
په خپل ساقو باندې بول کې هغه څنګه دغه سره برابر کو نو یو بر تعرض را لې تعرض ثابت شو هغه نه بس هم ترجیح عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته ورکړه نو ځکه مونږ ویل چې احرام په حالت کې نکاح کولای شي تاسو ورسید او کچري نافي داسیو چې هغه استصحاب الحال باندې بناو دغه صورت کې به نافي معارض د مثبت نه وي بس مثبت له ترجیح وي لکه تاسو حدیث د بریری رضی الله تعالی عنہ اوریدلې ده قصه ته معلومه ده هغه چې کله ادا چې کله آزاد شوله نو اختیار ورته ملاو شو ک نکاح کې باقی پاتې کیږي او که ختمه نو بس ول ختمو مې نور قصه خو ته معلومه ده خاون غریب مغیث رضی الله عنه بدرنګ بس کوڅو کې به ګرځیدل او جړل به حتی بدیګیر اوخ کې راتللی او دا به مخ کې روان او پروايم پینو نبی اسلام عباس رضی الله عنه ته ویل ته ور دی وی یو محبت ته ور دی بل نفرت ته نبی اسلام تم شکایت وکړو چې ته وای چې نکاح نه ماتي هغه ته ویلي چې مشوره هغه ته جواب کول حکم دی نو بسر سترګو کوم مشوره نو بس نه منم ول مشوره دا ګوره شفارس چې دی موږ خلکو شفارس قهري ګرځولې دي معنی به شفارس په کو ته خبره نه مانی به ته خفقي نبی علیہ السلام نه خبر کیږي شفارس معنی ولی هغه ته شفارس حیثیت پته و چې دا زور زبردستی دي کې نه برحال دا مغیث رضی الله تعالی عنہ بریره رضی الله تعالی عنہ چې آزاد شوله او نکاح ماتوله مغیث رضی الله تعالی عنہ آزاد شوه او کنه لا غلامو زمونږ د حناف مسلک دا دی آزاد شوه او شوافی وینه چې وسم لا غلامو نو بس مسله دا جوړه شوله شوافی وی خياري رقیت چې دی دا به علی چې خاوني غلامي امونږ کې خاون غلامي او آزاد ویني کا ختمه ولې شي اوس دواړه قسمه حدیث دی یو دا چې خاوني آزاد شوی او یو دا چې لا خاوني غلامو یو طرف ته روایت چې خاوني غلامو دا نافي دی مخکې غلام را روانو وسم غلامو اول طرف ته چې آزاد شوی او دا مثبت دی دلته موږ حناف مثبت باندې عمل کړی هلته بنافي کړو خیالم دې کنه نو ولی وی چې دلته چې کوم نفي دی دا په دلیل نه دی بنا پس مخکې غلام وسمو ځکه چې هيئت د غلام او د آزاد دا بیل نه دی مقرر خو بس غلام څنګه انسان یا غشان آزاد می څنګه لباسي عام طور دې فرق نه نو پته نه لګي چې د بلان کې غلام دی او آزاد دی او محرم دی او غیر محرم دی دې پته لګي نو چا چې ویلیو دا لا غلامو تش په استصحاب الحال باندې بنا کړو او استصحاب الحال چې دا خو مثبت نه جوړیږي موږ ویلي دي دا صرف دفع کولای شي ودلته خو اثبات پکار دی ځکه موږ ترجیح مثبت لور کړل ځکه دې صورت کې نافي سره معارض نه جوړیږي او کله چې خبره تردد کې و نو به ته سعی کې ګوري بچی نافي شاته دلیل شته که نشته دا دریم صورت دی که دلیل دی پیدا کو خود مثبت معارض به جوړ کی او به ترجیح صورت اختیار یو کنه وا بس به پردي مثبت له ترجیح ورکی حجی مخکې راځي ويجوز للمحرم او جائز د محرم د بار والمحرمه يتزوج في حاله الاحرام البته وتمه بنکی احرام په حالت کې شپږم مسله اهلیت المراه للنکاح وينعقد نكاح المراه الحره البالغه العاقله برضائها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة رحمه الله مریض مسله دا چې حره بالغه عاقله په خپل عبارت سره نکاح کولای شي کنه شي کولای چې خپل ایجاب وکي خپل قبول وکي د امام سے برای دا چې کولای شي او صاحبین ولا ينعقد الا باذن الولي فإذن د ولی نشه کول هدايت کې وای امام وای صف رحم الله د امام صاحب سره ملګری دی چې بخپل عبارت معنی خځه نکاح کولای شي نن دی لګری او په الهدايه ابو يوسف ما ابي حنيفه في ظاهر الروايه مدینه ونه ولګره ما اوس باقاعده کتلی مو حجی او امام محمد رحم الله وای نه کیږي به داوګ د عبارت چې صاحب د هدايه لیکلي خله کې ورسره لیکلي دی ويروى رجوع محمد
الى قولهما رحمه الله. امام محمد رحمه الله رجوم ثابت دی قول تا چې د ولینا د پلار او نیکنه علاوه یا د خپل کوم عبارت جنې چلی کنه هم نکاح کیږي. او رسي یو مسله روانه دغه دلته قدري کې مجتهدای مولا باغینا لاندې ذکر کوي وای دا شهادت دی بده خبره چې امام محمد رحم الله رجوع کړی د شیخین قول ته. اگر که امام یوسف رحم الله یو قول دام دی چې موقوف به د ولی په اجازه باندې. برحال مفتا به رای دا د زمنګ د حنافو چې جنې چې د خپل نکاح کول شي ایجاب وي او که قبول وي. امام شافعي رحم الله مسلک د دې جنې عبارت د ایجاب او قبول خپل نشي استعمالوله ولی به ول استعمالي. او دا غور بارا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث دلیل دی ايما امراه نکحت بغیر اذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل. غره د حضرت عائشہ رضی الله روایت ده. موږ اصول حدیثو کې یو اصل ویل کې تاسو ذهن کې بلکې اصول فقه کې هم دا اصل دی سنت کې چې کله روایت بکله قبول وی څلور شرایط دی ول باغ یو شرط ده چې راوی بخپله د دې روایت مخالفت نه کړي کله یو معلومیږي منسوخ دی یا کمزور دی. دلته حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د خپل ورېری نکاح کړی و د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ دلور حالانکه هغه غایب ونه نو کشری په عباراتو د خزو نکاح نه کېدلې نو هغه څنګه عائشہ رضی الله څنګه وکړه نو معلومیږي چې کیږي. والراوی اذا عمل بخلاف ما روى تبطل روايته روایت باطلیږي. تاسو ورسېدلې مخکې راځي د دې قاعده د بارے مثل کې دا قصه وکړه. وينقض نکاح المرأة الحرة البالغة. البته دومره خبره پکې شرط ده کفاءت ور ضروري ده مسله رسول روانه ده صحیح ده چې بغیر د ولینم نکاح کول شي په خپل عبارت باندې خو شرط ولاده ده چې کف وکي کنه وی نو قدري عبارت ده چې ولی په اجازه باندې به موقوفي خو مفتابه رائے ده د حنافو امام سے برای مفتابه چې د سره کیږي نه په عباراتو د خزو نکاح کیږي بده شرط باندې چې کفاءت کی بس دا نتیجه شوله. وينقض نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضائها وإن لم يقض عليها ولي عند أبي حنيفة رحمه الله. القول الصواب كم دغشان لكلي بكرا كانت أو ثيبة هداية كم دغشان لكلي دي سيدة رجنكي. وقال صاحبان وي لا ينقض إلا بإذن ولي. نما تستويل شي امام يوسف رحمه الله سيدة رضي امام سب سر مرګره دي او امام محمد رحمه الله ځان لپاتې دی وغم رجوع کړی دا. وما مسله لا اجبار على المكلفه مكلف باندې جبر نشي کوله نوې ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغه العاقله. عاقل بالغ باندې نکاح د بار څوک جبر کوي دا نه دسي دغه په اجازه باندې وکړي به که غیر بالغ دغه مسله را روانه ده. اصل کې د اختلافي مسله ده تاسو لکه متوجه شئ. ولایت چې کنه ولایت درسته تعریفونه کوم ولایت اب وجدتا په خپل بچو باندې حاصل ده به علت د ولایت سره د ولایت جبر علت سره بلکې د دې خبرې نه مخکې تقسیم وکړو. ولایت په دوه قسمه دی یو ته ولایت جبر وي یو ته غیر اجباري وي. ولایت اجباري دی ته وي چې دی ولی یو کارو کو ابل به ختمول نشي نو پلار او نکاح کله یو جنې نکاح وکي او جنې بالغ شي دی ته خياري بلوغ نه حاصل لته ولایت جبر وي. او کله پلار او نکاح نه علاوه بل چا کړي نو ولایت اشتري نکاح کول شي ولایت اشته سیده خو چې بالغ شول خياري بلوغ بور لوي ولایت جبر نه شي اجباري ولایت نه ده زمره پوه شولې خجي به د دې ولایت علت څه ده توجه لازم د حنابو په نسبت علت صغر ده. امام شافعي رحم الله د ولایت اجبار خبره کومه ولایت اجبار امام شافعي رحم الله په نسبت د ولایت د بارا علت هغه بکر ده. نو نور انوار قیاس کې سلو صورتونه جوړ کړی دي کباکرم وی صغیرم وی بل اتفاق په ولایت جبر حاصل له خو علت بدل له احناف وی صغر وغوي بکر
او که باکرم سیبم یو بالغم وی بل اتفاق به نشته بکرم نشته صغرم نشته دوا که صغیره وی او سیبه وی من حناف وی اشتره بی ولایت جبر امام شافعی سی وی بکر نشته بی څلورم بالغه وی او باکره وی من حناف وی صغر نشته ولایت جبر به نشته امام شافعی سی وی اشتره بی خو یو مسله به اتفاقی رااله چې بالغه وی سیبه وی نو ولایت جبر به نوی او زمونږ د حناف په نسبانه ک بالغه وی ک باکره وی او ک سیبه وی به هر حال په ولایت جبر نشته نکاح به علم منعقد کیږي چې دینه باقاعده اجازه غواړي نو موږ ظلم کوو هم ټول پښتانه امین مولان جنکو نکاح کوو دغه د اجازه نه غیر که خوخي او کني دا د الک سم ظلم دی جنې سم ظلم دی ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغه العاقله اگر کده دا چوټم نه دی بکار چې بس الک دي ځان لکم دی کی جنې خوخي او جنې دي ځان لکم دی کله خوخي نه افراط او تفرید دواړه من دي نو د الک او د جنې په اجازه به ور سره به کې رضا د اولیاء وي نبی ور سره د الله مدد شامل وي اگر د ولی اختیار کې د الله مدد می خدای له چې هغه نه هم اجازه غواړي وګورئ اتم مسله استئذان البکر والثيب همدا مسله رااله د مخ کې بنې دیجه کې کله چې اجازه ضروری نو اوس په اجازه غواړو به اجازه د سیبی بیل شان دی او اجازه د باکری بیل شان دی باکر خو به جنې کنه چې لاغه پرده د بکرینی ماته شوی او چې ماته شوی به او تعذرا ویلې کیږي خجی نو سیبا انک اب اجازه غواړي ک جديتي غواړي او کدن له نور ولایتي غواړي د نکاح د پاره صرف سکوت نه دی کافی باقاعده به تصریح کی چې نکاح کوم یا نه کوم او وجه دا د چې د حیا کم شوی دا د بکارت مات شوی مخکې نکاح شوی دا نو سړو سره مختشوی دا نو په خبرو کې شرم محسوسیم نه او دیو نمبر ک شریو وی چې خو خمه ده یا نه د خلک عارم نه غني دیم نمبر باکره بالغه اغه نه کی اجازه اب وجد غواړي نو سکوت چره دا کافی دی ها د اب وجد نه علاوه ک خلک اجازه غواړي به اغه کوم صریح اذن بکار دی کغه اثبات کی کنه فکر تاسو ویږي اب وجد د بار به صرف سکوت هم کافی دی او صرف جړه ندی کی هدايه کی تقسیم کړي ک جړه تیز आवाज سری اگر کوونه وای چینه منما یا وی منما خو جړه په تیز आवाज سری معلومیږي چې نه د پیرازي د دلیل د ادم رضا دی او ک جړه پورور وی نو کله د خوشحالي نم جړای چې د غزماړي رمانو نو بس به دلیل د رضا وی او ک خندا وکي نو ک خندا ام تیز وکړو نو د مسخره کی چې ما ته ګورو د خوشخلی ته ګوره او که ورورو وخاندین معلومیږي چې لېنی ور سره مخ نه جوړ دی وسره آزاد څلور سره د شدوه د جړات ود خندا او یو چې نه جاړي او نه خاندي نو ابا وجد بار دغم دلیل دی ابه وو ایو قاعده نمبر 67 دلیل الشیء فی الامور الباطنه يقوم مقامه مزلت راضی د کنه دا پټ شه پته نه لګي نه دی دلیل د څه چنه وای مصدر هغه بځي ودريږي خدای دلیل دی او د نمخ کې کوم 66 نمبر ماده راخو بيخي صریح ده لا ينسب الى الساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه بيان دته بیان ضرورت وي اسامي کوم د بیان دی بیان ضرورت څلو رقم دی او په کې باقاعده ده دی حاجت په وخت کې سکوت چی په منځلې ده بیان یو تو غره واذا استاذنها الولي فسكتت یو صورت او ضحكت کې دورال او بکت کې دورال پنځه شو خو بغیر صوتين وجل فذلك اذن منها وان ابت كباقاعده انکار وکلم يزوجها به سبب نکاح نه کې ځکه بالغه ده اجازه ضروری دي وقيل اذا ضحكت كالمستهزئه بما سمعت لا يكون رضا بخلاف ما اذا بكت فانه دليل السخط والكراهيه وقيل اذا بكت بلا صوت لم يكن ردا بل حزن على المفارقه اهلها وعليه الفتوى وذكر المرغيناني لا بل مسرشت ذکر کړی دا کچری دا اوخ کی ان کان باردن وی
دا بیا رضا ده ځکه د خوشحالي وخت کې یخي او کچري حرن وی لا يكون رزن بل ځکه علامه قاله العلامه یې ویلي چې تبذ هدايه ولا بل ځکه ذکر کړی خجی مخ کې راځي او د سیبه مسله واذا استاذن السيبه فلا بد من رضائها بالقول السيبه تشاور باقاعده ذکر غلی مشو البكر تستأمر اجازه بتغالي او سیبه چې دغه باقاعده مشوره درکې نهم نمبر الفرق بين الباكره والعذراء علاقه د باکری او عذراء ترمنځ فرق کوي اول نمبر الباكره حقيقه وحكما للعذراء چې حقیقتا بم باکری حسابي کې حکمنم یو جنې و بوثبتن ټوبونه مبونه زیات وال او پرده خو کمزوري پردې او کمزوري سړی چې کنه کمزوري غونډه کی ګیره کې سپین لګیدلی هغه مشلولې شي و دې راسي کنه او یا هیڅ په وجه پرده وشلېږي او یا به زخم جوړ شوی پرده وشلېږي او یا ډیر عمر شي څوک نه کوي غریب وي پرده به مې ترڅو بزم د سقایم ما نو ورشه ملکی کې پردم دن نمړش وس وشلېږي په دغه صورتونو کې اتفاقی تور باندې دا په حکم دا په کارو کې دا به باکره حسابيږي څه مطلب باکره به حسابيږي سکوت به رضا وي پورو خندا به رضا وي پورو جړه به رضا وي دا مسله ده دې لپاره د خبرې کوي نو دا حقیقتا باکره د اصل کې دی کې باکره کنه د بکورت نه دی بکورت او با کفره ماده چې کوم ذکر راشي دي کې نویوالی معنی بکرتن سبا کې نوې سبای او باکوره غموي ته وي چې کله باغ کې نوې وشي او باکره تم باکره ځکه وي چې دی ورتلون کې ول ورتلون کې اول بیر ورزي وخت چا ولخ پینې وی کلاو کړی همدغه معنی ده او سیبان ثوب سا و با دې کې دوباره والی معنی ده کبه ته مثبت للناس وی خلک بار بار ورزي ثواب ته ثواب څه کوي دا یو پر عمل کړي یو سي دوباره باغی معنی بدل ور کوي او سیبه ته سیبه څه کوي چې دې تراتلون کې دوباره راتلون کې نو چې کله دغه امنګ یو قاعده مخکې ویلي و هدايه په حواله سره ویلي و چې احکام شریعه کې الف څنګه لغوي معنی چې د معتبري دلته هم لغوي معنی معتبري نو کما خزه چې دا سیده چې هغه بکارت د هیز او ټوب په وجه جراحت تانیس په وجه شو نو دې ته څوک لانه درغلې چې راضي اول برازي دا حقیقتا هم باکره ده ځکه چې څوک راضي اول برازي ورلا او حکمنم باکره او کړه شرعن شری حکم د باکرو کې حسابيږي الباکره حکمن ضمن براغه بیانې چې هغه حقیقتا باکره نه ده البته حکمن دا هغه دا چې یو جنې زنا وي کې او بکارت ماچ نو امام سی وای دا به هم په حکم د باکره او کې دا حکمن نور خو چې دی له څوک راځي هغه حسانیان راځي هغه کې وصیبه ده حکم د باکره و دی عمده مفتابه قول للقول الصواب کې وي او د صاحبانو رائے دا چې دا څنګه باکره ده حسیبه ده امام سی وای ګوره ډیر مزیدار خبره کوي حکمنی باکره زکه جوړو چې دا غریب په یو دوه کې ایرانی کچري څوک را لنیکا کوي سکوت کوما منی بیان چې راضی مکنه ما ځکه د صحیبي سکوت له اعتبار نه او کوي ما چې راضی مبي ټول خلق د بابت لګي دا چې راضی وای د زنا کړي ځکه راضی وای ځکه زنا نه وای کړي خو سکوت له اعتبار وای نو زنا د پټولو شی دی ښکارا شول خیرم دې کنم دې دې وجنا پدې باندې موږ پرده رچو بس دې د حکم د باکره کې ده مخکې راځي لاندې امام سبا اومغه دلیل شی فی الامور الباطنه يقوم مقامه ماده چې 67 نمبر رقم دلته لګي دې څه بدلېږي چې بس شوي کنه ده بکا پردشت کنه شتغي پته نه لګي چې نه لګي د دلیل چې خبره یعنی که سکوت یو کو د دلیل چې نه د ماته شوی او که خبره وکړه ماته شوی ده او حقیقت څنګه دی باغی باندې منګه نه مکلف تاسو را صحیح بدی مخکې راځي حکم چې دایری کنه اب ظاهر باندې دایری ها امام سیوی کې چری
زینا یې ښکاره شي حد پې جاري شي نو که اوس وایي چې نکاح کومه یا یې نه کومه هسې هم خلکو د زینا پته وه څه خبره به یې نشته نو بیا دغه صورت کې صحیح به وي وګورئ وإذا زالت بكارتها بالزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقال هي في حكم الثيب وثبتت وهي الحركة من فوق برن لاندې ټوپ وهل او طفره ورته وایي که طفره ده چبره ټوپ وي یو پړوی نه درېیمې پړوی ته ټوپ وي التانیث هم ویلو طول المکث حتى يزول بكارتها حجي مخکې راځي لسم نمبر اختلاف الزوجين في القبول والرد نکاح وکړل اوله شپه ده خاوند ورته وایي زما د نکاح پیغام چې درلی ګوره عشق داسې عجیبه شی دی ډایرکټ دې وې سکوت وکړلو بس شرمېدلي حیا در پکې وویل هم دې نه شو او عشق هم دې و بس انکار هم دې ونه کو هغه ورته وایي بل رددتو ورک شمړه ما خو ته رد کړی اختلاف شو ځان له په زور باندې په روغ سر پټۍ ولګوله لکه څه کې خپل کار جاري ساته د عمل د خپل دلیل د دیو چې بې راضي وه شی والی وی بس نکاح وه ځکه دا امکان ورکول دلیل د رضا و ځان ته لانجه جوړه کړه اوس به د چا قول منو وي د ښځې قول له به اعتبار وي لهذا نکاح به رد وي امام ظفر رحمه الله به هم پرې رحم کوي وایي د سړي قول له اعتبار دی لأن السكوت أصل والرد عارض امام ظفر رحمه الله وایي سکوت اصل دی او رد دا عارض دی او څوک چې د اصل دعوه کوي خو مدعا علیه خاوند دی ته سکوت وکړو هغه ته یې مارد کړی دی خیر هم دی که نه الاصل فی صفات العارضة العدم نو څوک چې د عدم د اصل خبره کوي یا به مدعا علیه شي نو خاوند مدعا علیه دی ښځې سره ګواهان نشته د قول له به ترجیح وي مونږ ورته وایي نه که نه مسله بدله ده يدعي لزوم العقد وتملك البزعه سړی دعوه د لزوم عقد کوي دی بل طرف ته وګوره عقد نو سړی وایي اشتری قایم شوی ښځه وایي نه دی قایم شوی زړه په زړه لوبه ده په ما باندې د ملک نه دی راغلی والمرأة تدفع فكانت منکرة دې مثال دی لکه مودا چې له هدایت کې دا مثلا د مودا ول لیکلی ده مودا چې کله مودې ته وایي ما درته ستاشه در حواله کړی دی او مودې وایي نه دي دی را حواله کړی قول مودا علی اعتبار دی الاصل براءة الذمة هغه د براءة ذمه خبره کوي پوهېږئ که نه مخکې راځئ اگر چې ظاهر کې داسې معلومیږي چې مودا منکر دعوه کوي در حواله کړی مې دی او مودع انکار کوي چې نه دی دی خیال هم دی که نه خو اصل کې براءة ذمي خبره څوک کوي مودا یې کوي نو هغه قول اعتبار یا به مدعا علیه وي خجي وإذا قال زوج للبكر بلغك النكاح فسكت وقالت بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها قسم بم بنبي عليك مدعي باندې خو قسمي کا د شپږو مسلې دی به برل راشي امام سیبوی پدې کې مدعي باندې قسم نشته یو پکې دا او صاحبین وشتري او فتور صاحبین بقول چې بهرحال مدعي باندې قسم شته البينه على المدعي واليمين على من انكر دا خو 75 نمبر مادم او حدیث مو ولا يستحلف في النكاح عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يستحلف فيه بدی کې هم قسم ته خسل کیږي وبه يفتى القول الصواب کړي مخکې راځي یو لسم نمبر عنوان لفظ النکاح الفاظ نکاح را تباینی مولوی صاحب الفاظ نکاح په دوه قسم دي بدای کړي یو صریح دی نکاح دا تزوج دی او یو کنایي دی نو کنایي کم لفظ بی غیر بار فقی ضوابطو کی ضابطہ دا جو لفظ فی الحال کامل ملکیت پر دلالت کرتا ہے جیسے ہبہ صدقہ تملیک بیع شراء قرض وغیرہ دا حالی ملکیت مانی دلالت کی نو کم دغه شان لفظ بھی اس سے نکاح کرنا درست ہے جبکہ اس سے نکاح مراد لینے کی نیت یا کوئی قرینہ ہو ځکه دا خو کنایي دی کنایي د پاره خو نیت یا قرینہ پکار ده اور گواہ بھی یہ مقصد کسی طرح سمجھتے ہو گوام دا مقصد بھی چې لکه نکاح کوي ښځه ورته وایي سړی ورته په ما باندې ځان را خرڅ کوي ما ته قبوله ده در خرڅ مې کو ځان در باندې بس وشول
دغه شان ما ته ځان هبه کا وای هبه مې کو درته یا ښځه ته ما ته د ځان هبه کو او ما قبول کړلې بدې مې نکاح کیږي وای نه قید النکاح بلفظ النکاح سره لاندې لیکلي ای بكل ما يدل على تمليك العين في الحال ما كما فقهي ضوابط نم ولا ما ضابط لیکلي والتزويج والتمليك والهبه والصدقه الاصل ان السببيه طريق المجازي دا څومره چې تیر شو کنه مثال صدقه دا هبه دا تملیک درې واړه بلکې د هبه او صدقه یاد کا دا سبب ملک وي او ذکر د سبب کول مراد تینا مسبب قصل دا سیده نو ان سببیت د طریقې د مجاز د خلق د مسبب د بار ذکر دا سبب کوي نکاح کې ملک راځي غي د بار د هبه او د صدقه وغیرہ یا د بای وغیرہ الفاظ استعمالي ولا ينقل بلفظ الاجاره سره نه کیږي ځکه اجاره کې منفعت ورکول کیږي ان او اعاره کې هورزي ورکول کیږي او اباحت چی کنه هغه ملک نه د رسخان باندې خلک کې نه خوري څومره چې خوري ملک بګینه ویکا من قید التملیک نه بده کې احتراز دی او د برانو دو کې من قید تملیک العين نه احتراز دی موږ څه ویلو بكل ما يدل على تملیک العين نو په اجاره او اعاره کې عین تملیک نشته او تملیک العين فی الحال ویلو نه احتراز بکراله قید دغه نه اباحت نه رااله یک تملیک نشته او وصیت نم بکراله هلته حالی ملک نه وصیت ما ځان وصیت تا د بارو کوی ما قبول کړی بدی نه کی ځکه عمر نه پس به نه فزیکی مخکې راځي لاندې ضابطه ان النكاح عندنا ينعقد بكل لفظه يقع بها التمليك في حال الحياه على التعبيد وهذا احتراز للوصيه والاجاره قال في الهدايه وينعقد بلفظ البيع والصحيح وهل ينعقد بلفظ الشرعي فاجابت بنعم سيد هذا الشيء ينعقد ولا ينعقد بلفظ الاجاره والاعاره والاباحه او وجه لان الاجاره مؤقته وذلك ينافي النكاح نكاح مؤقت نبي او اباحت و اعاره چې دي کې حلال وي فلا ينعقد بها ولا بلفظ الوصيه مخکراتين دولسم نمبر الولايه في النكاح نکاح کې ولایت نه دا خبر اوس لګه توجه سره واوري ولي چاته وي نو علامه حسکفی لیکلي باب الولي هو لغه خلاف العدو لغت کې دشمن ضد ده عرفا العارف بالله تعالى عرفا عارف بالله ته ویل کیږي لکه دا ولی دی عرف کی ولی الله چوته منغوایو او شرعا ولی چاته ویل کیږي نو لغوي معنی دشمن ضد دشمن او اصطلاحي عرفي اغا عارف بالله او اصطلاحي شرعي البالغ العاقل الوارث بالغ عاقل وارث ته ویل کی بلوغ به شرط دی د ماشوم ولایت نه ټیکيږي عاقل لیونی ولایت نه ټیکيږي موږ مخکې یو زینم کې ویلو وس بمراله بار راشي کا الګ د ماشوم شهادت نه قبليږي ماشوم د خپل مور خور نکاح کوي نه کیږي لیونی غنی کیږي ولې دی ته ولایت نشته دا هم محجور دی مخکې ویلو کنه همدغه شان وارث به پر دې سره نکاح کوي خو به موقوفه ده خو ولی نه دی خجی وسیرته پر تعریف وکړ والولایت تاخذ ولي خبره شو ولایت چاته ویل کیږي تنفيذ القول على الغير خپل قول بغیر باندې نافذول ته ویل کیږي او د دې لپاره به څلور اسباب دي چې سره ولایت حاصلي کی خپل قول بغیر باندې نافذول شي یو قرابت دی پلار او نکاح دغه شان مور ورور او ترب سي ورزا وملک بل ملک دی مولا د خپل وینځي غلام نکاح کوي او بل ولاده آزاد شده وینځي د مثلا او نکاح ورلکی او بل امامت دی قاضي چې دی امون ویلو 57 نمبر ماده کې تصرف على الرعيه منوط بالمصلحه نو رعیت معنی تصرف کول شي ولایت بکیوي شاء او ابا وهي هنا او غدل مطلب په نکاح کې د ځینې شي نه لکه ما بریکټو کې لیکلي زی بزید حوالو کې نو هغه ما خپل ورته ترجمه سره لیکلي یعنی هغه کتاب ټکی نه اسیم بریکټ کې ولا کله ترجمه لیکلي وهي هنا
مطلب په باب د نکاح کې نوعانی یو ولایت ندب دی او بل ولایت جبر دی شامی کې دیکھا مخکې راځي والولی هو العصبه کم دی اچھا جی پدې کې تقریبا چې و مسلې را ذکر کوي اوله مسله فین زوجهم الاب او الجد دا خبر مختی کړي ودی دواړو ته ولایت جبر حاصل دی کشر د نابالغي جنې نابالغ لک نکاح وکي بعد البلوغ نشمات وله فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ وإن زوجهما غير الأب والجد يغده ولاد اشتري ټیک د نکاح کولای شي ولاد اشتا خو بعد البلوغ کې خوخي نين او صغير نکاح ما تولای شي فلكل واحد منهم الخيار ان شاء قام على النكاح وان شاء فسخ دي ته ویل کیږي خيار بلوغ او دا زمونږ د حنفو په نسبت باندې معتبر دی او دې کې دا د طرفین مسلک درې چې نشي ماتولې امام یوسف رحم الله ویل خيار لهما او ماتولې شي امام یوسف رحم الله وی نشي ماتولې ابو وجد معنی ور قیاس کوي خو سیدا د چې د ابو وجد نه علاوه چې کوم نور اولیاء دي هغه شفقت د ابو وجد پشان نه نغه ولایت جبر نه لري درېمه مسله ولا ولایت لعبد ولا لصغير ګور ولایت ابد لا نشته ځکه موږ ولایت تعریف کې ویلو ولی تعریف کې البالغ العاقل نعبد اچھا جی ها نو عبد خود ولی جوړې دی شي خودمره دا چې په حالت عبد کې به کدا ولایت کې مولا ته ضروري پوهیږي کنه چې لیکلي انه لا ولایت لهم ولا انفسهم فلولا الله يثبت على غيرهم پس تا خبر بدی به ختم وکړو مخکې بسنه ورځو تعریف کې کله کله ټول قیدونه نه ذکر شوی بلکې د ولایت تعریف تاسو غوړي ولایت تعریف ته راوړوي ول ولایت تنفيذ القول الى الغير ولایت تعریف دار چې خپل قول ببل ما نافذول شي او عبد خو خپل قول بزن نشي نافذول نه ببل به نافذ کی دسي قول بزن نافذول شي چې مولا تب کې ضرر نه وګورئ ولا ولاية لعبد ولا لصغير ولا لمجنون ولا لكافر على مسلمة لأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فالأولى أن لا يثبت على غيرهم أو كافر له لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هداية كذي مخيرا زي صلى الله عليه وسلم دا أبا وجد نايلا وكم نور عصبات دي كم چي ميراث بباب كذي أغوتا ولايات اشتكنا امام سے وہ یغه وتم مشتری امام یوسف سے مرسبه کې مرګره ده وقال ابو حنیفه رحمه الله وابو يوسف رحمه الله يجوز لغير العصبات من الاقارب التزويج مثل الاخت والام والخاله خجي او دا مفتابه رایم ده خودم رته چې ولایت جبر بنوي پنځمه مسله ومن لا ولي لها اذا زوجها مولاها الذي اعتقها جازا دا ولایت څلور اسبابو کې یو د ولا ویل نو ولا ویل تشته کنه ومن لا ولي لها اذا زوجها مولاها مولا ورلوي کی نسب نه نو به بدی کې مولا العتاقه ده کنه الذي اعتق اغه مولا چې آزاد کړي دای ځکه ویل چې اصل کې مولا چې ده مولي سي د لفظ مشترک ده په موثق او موثق کې د لفظ مشترک بیان خو ضروري نو دلته موثق یا د اجازه به جایز ده خجي مخي راځي شپږمه مسله واذا غاب الولي الاقرب غيبه منقطعه جاز لمن هو ابعد منه يزوجها خدای کې دا مسله کړی دا شکل دو ولین وینو چې کوم اقرب دی ولایت باغ تحصیلی نو کوس د سیو چې کوم ولی اقرب دی دا لري چې ته تللی دی او رشتہ رااله نو ولی ابعاد کولې شي کنه نو بس دا مسله ذکر کړی د کچلی ولی اقرب غیبتا منقطعا معنی غایب وی منقطعا معنی غایب وی نو به ابعاد لجائز د چې نکاح وکي دغه ماشومی یا د ماشوم نکاح کولې شي تاسو را صحیح
امام ظفر رحم الله یې نه مني وایي دا نشي کولی ځکه چې قریب موجود دی بعید یې څنګه کوي صاحب د هدایي ول ډېره مزیداره خبره ذکر کړې ګوره وایي دوه شیونه دي غایب چې دی که نه هغه قربت شته دی خو قریب نه دی فی الحال رای نشته رای نه هغه نه اخیستل کېږي او کوم چې بعید دی دغه قرب نشته دی خو رای شته د دواړه څه شو برابر شو اصل کې امام ظفر رحم الله دلیل دا جوړ کړی دی چې بعید یې ځکه نشي کولی ته پاڅېږه دا خوب دې وتښتي که نه نه درځي هغه کښېنه توجه جي هغه وایي بعید یې ځکه نشي کولی چې د قریب ولایت لا باقی دی او دلیل دا دی که قریب هملته نکاح وکړي کوم دی کې چې د نکاح کېږي نو معلومیږي ولایت باقی دی چې د هغه ولایت باقی دی نو بعید به څنګه ولایت وکړي تاسو پوهېږئ ولایت به څنګه اختیار کړي نو هغې کې ورته بیا جواب کې وایي ګوره هغه قریب دی رشتې په لحاظ سره خو رایې د هغه نه حاصلول دا لرې ده او د بعید نه رایې حاصلول نږدې ده او رشتې لرې ده نو یو اعتبار سره یو نږدې شو بل لري بل اعتبار سره بل نږدې شو بل لري نو دواړه برابر شو که هغې کیم کولی شي او چې دا یې کیم کولی شي خیال هم دی که نه البته اوس د دې خبرې وضاحت پکار دی ښه جي انما يسقط لاجل الزرر الذي يكون من انتظاره واذا زوج فقد زال الضرر دا دغه جواب هم دی چې لکه دغه ولایت خو باقی دی د قریب والا د قاعدې لپاره خبره کوم نو بعید به څنګه وکړي وایي جي بعید ته موږ دپاره د دفع ضرر ولایت ورکوو هدایي کې ور دا وجه هم ذکر کړی داسې نه چې موږ هغه انتظار کوو رشتې هم د لاس نه وځي نو ضرورت دی د ته اختیار ورکو چې زه تیم وکړم اوس که هغه هلته کوي یا راضي کوي یعنی دا وایي چې کله دته اختیار میلاو شو د هغه ساقط شو چې هغه دوباره راغلی نو هغه ته بیا څنګه ورکوي ساقط العهود وي وایي نه که نه موږ خو ما جاز لعذرینو دته هم د عذر په وجه ورکړی و بطله بزواله بس بل چې راغلی دغه ځایل شو دی بعید والا رسۍ به دې 22 نمبر ماده وه که نه ښه دا خبره مو نه کړله چې بعیده کم دی غیبوبت منقطعه کم دی غیر منقطعه کم یو دی نو د دې مختلف تعریفونه شوي دي دلته خپل تعریف کړي والغیبه المنقطعه ان يكون في بلد دم لری تلی چلته په کال کې له یو پر قافلې زی لا تسوي اليه القوافل في السنه الا مره واحده دا منقطعه ده او که بار بار زی راځي نه به غیر منقطعه ده او چا ویلي دي چې قدروها بثلاثه ايام وعليه الفتوى هم لیکل دي سفر په اندازه لري خو صحیح ده د هدایت کې لیکلي صحیح که دومره لري کاغه د سفر د مقدار نم نږدې یا ډیر لري خو دغه رای حاصلولو کوشش کولو په وجه باندې رشته د لاس وزینو دا بس منقطع ده او که دغه رای حاصلولو سره رشته د لاس نه وتل نو به غیر منقطع ده دې له اعتبار نشته څومره درې تلې ده قابلیت ورزي کنه ورزي سفر مقدار لري ده کنه ده تاسو وایئ شولې هم دغه صحیح رای ده مخي رازي وهذا أقرب إلى الفقه وقيل إذا كان بحال يفوت الكف باستطلاع رأيه وهذا أقرب إلى الفقه وهو المفتى به القول الصواب كويدا مفتى بهم دا مخي رازي دي الله سم نمبر مسار الكفاءة في النكاح حالك نکاح کی کف علم اعتبار دے کف برابری تویلی کی لغت کی ولم يكن له كفوا او اصطلاحی تعریف کی سړی چې دیکھا اصطلاحی شرعی سړی د ښځې برابرې دل دی ښځه نه سړی د ښځې برابرې دل دی بنسب کی دیانت کی او مہر نفقه باندې قدرت کی او صنایعو کی اسلام او حریت کی رشفق شي نه دي پدې کې با سړی د ښځې برابر یا لبا کف وي کنه نه با تاسو لږ متوجه شي خلک اعتراض کوي تاسو وګورئ انسانانو کې فرق کوي دا د جنې کف ودا او دای نه دي تاسو خبره پیږئ وګوره جواب دادی به موږ فرق نه کوو حقوق کې هیڅ فرق نه کوو
دا خو د انتظام د پاره داسې وایو عام طور باندې چې کله جنې اعلی خاندان ولی ولک وړوکی کمزوري خاندان ولی دغه د رشتہ باقی او دایم نه پاتې کیږي لانجتي جوړیږي د دې په خاطر باندې منغوایو چې جنې د خپل کوفه کې نکاح کوي او دا څه وجوبي حکم هم نه دی خاندان والا جنې راضي جنې نه خاندان والا سره د جنې راضي بس بالکل ټیک د کولې شي خدا خو مونږ لکه څنګه چې طبيب او ډاکټر چې دی کنه چاته مشوره ورکړي نو اوله مسله دا د خلکو دوايي به دا د مشوري حکم دی دا وجوبي حکم نه دی او فائدې دغه د وخت چې مونږ ویل نور مونږ انسان هیڅ فرق نه کوو هغه غریب سړي دوايي وای ستا جون خرابېږي می کوا دا نه چې ته دغه نه کمزورې عرف او رواج کې خلک او د غجنې د خپل تا کمزوري ځان نه غني به چې بسوريږي لانجه بده جوړيږي تاسو ما د سورې دوی نو تاسو ریکارډ باندې وګورئ تجربه وکړئ مزانه رشتہ نه قایمي لانجه دي جوړيږي خاندانونو یو بل سره برابرېږي یو بل تسبق ګوري حاجی مخکې راځي نو زده شول خبره که نو دا شرط ثالث دی د صحت نکاح دپاره یو ورله شهادت شرطو او بل ورله څه شرطو ښځه محرمات ابدیونه نه وي محرماتونه به نه وي او دریم شرط صحت نکاح دپاره کفاءت دی یا کم از کم اذن د ولی وي نو که جنۍ غیر کفو کې نکاح وکړي که نه نو صحیح روایت داره چې سره نکاح کیږي نه دا مختویلی وګورئ والکفاءة فی النکاح معتبرة دې له اعتبار شته دی یعنی یعتبر عند ابتداء النکاح خودم راده چې ابتدایي نکاح کې دی ښه کرستو سړی غریب شو بیا به نکاح نه ماتې ښځه وایي چې دا اوس غریب شوی زما کفه نه د نکاح راله ماته کوي اوس نه کیږي البقاء اسهل من الابتداء دا څو مېرې و 55 نمبر او مخکې والا پسې ښه لګي يغتبر في البقاء ما لا يغتفر بالابتداء دا ورسره صحیح لګي ابتداء کې خود دې مغفرت نه کېدلو مطلب عفو نه کېدله خو بقا کې معفو کېږي اوس په قلاره کې نه عفو ورته وکړه مخکې راځي دا څوم نمبر و 54 نمبر و 49 پنځه لاندې شاته راځي ما خپل پنځه معنی یاد کړي پنځه په دغه تر لګي چې روزانه بیاړم خجي حتى لو تزوج وهو كف ثم صار فاجرا لا يفسخ النكاح ثم الكفاءة انما تعتبر لحق النساء لا لحق الرجال دام ویلی ولکه د خزو د حق د پاره ده خجي وې زمون خیال نه ساتي نم نه خل دل ساتو خون علي چې استاد کف برابرۍ او کته نه برابر خیر دی ورته د خزي خیال ساتل نشو شرط وسوم نه خیال ساتل یو خبر ور سره زین کې کینه وي حسیب چې کنه د نصیب کفا ده حسیب او حسب او نسب خلک وې دي کې فرق شته کنه نسب نسبی حسب مطلب یو سړی څه مرتبه حاصل کی عالم شي مطلب نن سبا ډاکټر شي انجنیر شي نو دا الحمدلله نن سبا عالم مرتبه ټول نو چته ده یعنی اور کې خلک ډیر وای کنه چې غریب دی دا دی زمنګ علاقو کې خود سړي مدي بوختانو کې باقاعده تاسو کې یا عالم زی چې غل له در کوم دی بل نه ورکو ما یو ورور دی انجنیر دی او ست غریټ هم ولګیدل اماله اذا خزرا کوله یقینو کوي ته ویلي دي طالب دی ورکو دی بل نه ورکو نو نن سبا مکمل الحمدلله دا سوچ جوړ دی عالم تخلق خوشالي برحال دغه حسیب دی کا نو حسیب کف د نصیب د پاره حتى ان الفقيه يكون كفا للعلوي علوي خاندان دی دا سړی فقيه جوړ شوی دی لکه فضای کفا ده فقيه د بچا بلارو رسی ان شرف العلم فوق شرف النسب حتى ان العالم العجمي كف للعربي الجاهل والعالم الفقير كف للغني الجاهل او کفاءت په عقل کې معتبر دی کنه دی سیدا د عقل کې معتبر دی لیونه چې دی کنه کار څومره مالداري نو د روغي جنې کو فنه ده نو لقمان ځان وته برابر کړي د سینه استاقي سره کومه ده خراب کړي دماغي حالات دي کمزوري شان دي مخکې راځي سارون تم نشي پاتې دي
والكفاءة في النكاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة بغير كف فللأولياء أن يفرقوا بينهما تفريق امرأة والسليشي وليغوت ضرر دي خلق بوت عار وركي ورا كم زي كم جنيه ورك لا أو الضرر يضفه بقدر الإمكان لا ضرر ولا ضرار 18 نمبر الضرر يزال واستاخذ ضرر والخدم ندير دي الضرر يزال يضفه بقدر الإمكان سورزه مخي هجي كم ده ورسيدلو خو ما تستوي المفتى به راي دا دي ویلي کنه فللاولياء يفرق بينهما هدايه کوي صحیح دا چې سره نکاح منعقد کیږي نه تفریقه خو له راولي چې انعقاد وشي دلته انعقاد نه کیږي بالکل یعنی دا کفاءت چې ده دا شرط صحت نه شرط انعقاد ده نه منعقد کیږي ترڅو چې کفاءت نه اوس کفاءت په څو شینو کې معتبر ده والکفاءت تعتبر في النسب خلق یوبل باندې فخر یو بل خلق شدي نسب په اعتبار سره په یو بل باندې فخر کوي زده سي نسب والے مزد سیما الحمدلله دا شی پورو ختمېدو والا دی نن سبا خلق سړي ته ګوري یا سړي خپل څنګه دی نه دا ګوري بلاري څنګه دی نکي څنګه دی پرې دا خاندان ما سړي د کار سړي دی او خاندان هر څومره علای مله دا خر بچي دی که خاندان باندې بچو کی یو له څوک نه ور کوي خلق د سړي ته پوس کوي سړي څنګه دی اگر چې خاندان د خلم څنګه سي هغه سوچ ختم شوی چې بس خاندان ته ګوره سړی پرې دا کار رنګو مخکې راځي او کفاءت تعتبر في النسب والدين دین مراد دین اسلام نه دی ګوره کافر خود مسلمانی اهل خلاصه کې چې نکاح د سره کېږي نه کې راضي شیم بني کې دین مراد دیانت د هدايه کې وایي الديانه هدايه والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بصفة بضعة نسبهم بدايه کې وایي خاون چې کله فاسقي خزي څومره عالم ملاويږي دومره ورته د خاون د نسب کمزوروالی په وجه نه ملاويږي دا څه کوم شی دی کړی خدای دې غر کړه کوم شی او دا تا کوم شی کړی څو کوم پرې دا به وڅ به مال راشي وي تا مخه به میته مولانو ته خاصانه ده والمال مال کې به برابر وي مال نه مراد مالداري نه ده مطلب دا لري چې خاون شری دا به د مہر او د نفقې قدرت لري وهو مالک وهو ان يكون مالكا للمهر والنفقه سر مالداري دې نه ده مراده وتعتبر في الصنايع صنايع کې مول اعتبار شته د امام یوسف رحم الله راي ده هذا عند ابي یوسف رحم الله ومحمد رحم الله د دوړو ده وان ابي حنيفه رحم الله في ذلك روايتان هدايه کې د امام سره په کې دوه روایت دي بهرحال د خزي د خاندان کاروبار چې هغه عرف کې معتبر اعلی درجه والا او د الک والا کمزوري او به د کفانه ده امام ابو یوسف رحم الله وی خجی لاکشن صبر شی په لګول کې نه ده عثمان یری چې چارای بدل ده امام سبي او روایت ده سې کنه نغوی دا سنت خو بدلیږي را لګ بدا کار پری دي خبر شروع کی خبره ختم شو خدا چیرته کې دیم شي پنځم نمبر اسلام دی نو مسلمانی د پارا کافر چې کفانه د نکاح نه کیږي او بل حریت دی حریت د پارا غلام کفانه ده مخکې راځي 16 نمبر احکام المهر بس بكم